بالکل نمبر 2 کې راځي الله وی کلمه شهادت نو ایمان قبول ها وفي عبارة الله تعالى كل من بلغنا فلسنا جامعة لیکن یاد ساته نمبر په وخت کوم وخت قبليږي لا اله الا الله الا غرغره می شروع غرغره چې شروع شي بیا ورته قبليږي ولې ځکه هغه وخت دې د مرګ فرشتي ویني الله ته دوزخ او کافر ته کې روانه جنت ورته خو دې نه محروم شي نو بیا ایمان بالغیب حاصل نشو دا هغه وخت چې مرض وفات وي خبره عند المرض وفات او دا نه چې کوم وخت دې فرشتي ویني نو بیا په ایمان بالغیب په فرشتو حاصل نشو نو بیا یې قبليږي عند مرض مضاف مقدر ابو طالب توفات حاضر مراتنا علامي دينا كتير عليه السلام ولا نبي منتظر ابو بكر ابو جهل بن هشام وتناسو او عبد الله بن ابي اميه بن مغيره قال رسول الله اي ابي طالب اي عمي اي حرف نداء قل لا اله الا الله كلمه بدل لا اله الا الله قل كلمه اشهد لك بها عند الله جب شهادت کو نو په دې کلمه باندې خدای وبخیل امر وفات او د ما شهادت ډیر مضبوط دی کوئی دې په خبر قبل څوک ته نشته موجود دی ابو جهل وی او عبد الله بن ابي اميه ابو طالب تربت کړه ملت عبد المطلب نه فلم يزل رسول يعرضها عليه ورغب وصدق ما قال حتى قال ابو طالب اخر ما كلمهم به اخيري ارجل دور د خبره وعلى ملت عبد المطلب چې د کلمې مقابله کې ملت عبد المطلب استعمال شي کفر شو دغه خبره د کلمې مقابله کې چې ملت عبد المطلب استعمال شي شو عبد المطلب وهم باغدین باندې ټول مشرکین بعض حضرات وي د نبی علیہ السلام په نسب کې تر د آدم علیہ السلام پورې مشرک نه تیر شوی دا خبره خطا ده ابو ذر رضی الله عنه کوي چې تقلبک فی څنګه دی لکه ساجدی تقلبک الساجدی هغه دا مطلب نه چې تقلب د معنی دی په ساجدی نه تقلبک فی الساجدین یعنی ته اوري راوړي الله د مسلمانان در په دغه مجلس کې تقلبک دا معنی دی عبد المطلب دا د مخبره دی او ابا ان يقول لا اله الا الله ګور مقابل شو کنه شو دې انکار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما والله لا استغفرن لك هذا قول بدل بلغ وغنى في تكون من النشر فانزل الله فيه ما قال للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم وما كان استغفار ابراهيم لابيه ابراهيم دقت ازاد بارك الا عن موعده وعدها اياه لكتاتب صلوات وكان موعده كريبا فلما تبين له انه عدو لله فسلغ من كريم تبرأ منه نقافر الاستغفار كفر بالولي مخي دا دي آيات نزولنا اسكو يوصلي بلار مور كافر يوزي بخلايتي وباقي كفر ولي دا دفع آيات ايمان نشتا آیات کې دا چې کافر به جنت ته نه ځي کافر خدای نه بخي لأملأن جهنم او دا مطلب چې نه بخلي کېږي نو پرسته قرآن کفر ورپسې شه خبر باندې ستانګې کې خاطر او اوصى مريدة الأسري يقول ګرځولي شي د خراسان کې ملوخان الله اکبر جهاد د خراسان علاقه کې دی وفات شوی ان يجعل في قبره جريدا څنګه تکیلا اوس مولانا صاحب په خبر باندې څنګه کې خو د حکم لري تاسو ته دا تفصیل ویل یا دې کنه هغه روایت نه معلومیږي چې نبی رسول الله باغ دوه قبرونو څنګه خو درې نو ګورې دا په عموم باندې محمول ګورې دا په چا محمول ده په عموم باندې چې دا ثنا او نور علما په عموم نه محمول دي هغه کې ان يخفف عنهما ما لم تبصر غلي دي دا د پیغمبر یو معجزه ده یا د پیغمبر دعا ده عموم نه محموله نور علماء بهر کې مولانا صاحب دام یو ری پکې رااله نو زموږ ماته د ویلو چې عام عادت مګلوا صرف دی یو صحابي دا چې ورته نه دي او نه پیغمبر هم دغه دوه قبرونه په بل چا کړی نو یو وجه پکې شته خو یو عام عادت په نه جوړه او خیر علماء لیکلي ابن عابدین شامی کې اشتها يكره قطع النبات الرطب والحشيش عن القبور فقبرونو باندې
دا شنه غیا او دا شین خشاک پرې کول مکروه دي. ابن عابدین شامی په شامی کې لیکلي جزئیه ما ته یاد یکره قطع النبات والحشیش من القبور. ولی یو وجه شته کنه دا په سناوي ده تاسو دا باندې کې ښه نو یا بس در کول شي صاحب د بحر لیکلي یا بس او بوچی هغه کول شي او دا شنه باندې لري او رحمت په نازلي کړه دا غي د وجه نه بهر کې یو خبره دې کې ولا واچوا زموږ په دې وطن کې بعض خلک په دې مقبرو د پاسه اور لګوي دا غیاګانې په سوځوي د دې څخه حکم دی ګناه البته که چرته د دې نه تاوان فریدي اور دې اور په قبرونو ګناه کله دې نه تاوان مګي پکې باندې وخت کېږي مګي پکې وشي یا ماران لړمانان پکې کېږي یا خلکو ته تکلیف نو پریدي کېږي هم قطع کول د ضرورت ته وجه نشو د عارض ته وجه نشو مطلقا قطع کول ګناه ده نه دی کوي دا اور لګول دا صح جرم دی ګناه دې کې څو نقصان وشو یو په قبرونو د پاسه اور لګول دي دا ښه نه دی بندای کې دې کې بلا سيزونه دي د میګري پکې پرې زمکو کې ګرځي نور حشرات دي پکې او مطلق وسره د دنیا سيزونه وسوځول شي دا په مقبرو اور لګول دا ښه نه دی. ورأى ابن عمر فسطاطا خيمة ولدله على قبر عبد الرحمن ابن ابي بكر فقال انزله لذلك قال يا غلام هيلك فانما يجده عمله تقريبا يسرب الى ذلك جدورنا بشكي باران بشكي بس عمل سوري او خارجيه تجد رايتني خارجيه تجد احد ثقات التابعين وفقهاء السبعه تبدا فقهاء السبعه مدينه بها ونحن شعبان منذ زمان عثمان کې اشد زمون وثبتا پټوب کې هغه تاسو غټوب يسبو قبر عثمان ابن مزعون حتى يجاوز اذا عثمان ابن مزعون ده قبر نه ټوب غټ خبره مضبوط خبره وقال عثمان بن حكيم اخذ بيدي خارجه زما لاس اولي و چويني ولما فاجسني على قبر ذفاسكينا ولا واخبرني عن عمرو الجديد بن ثابت قال انما كره ذلك لا خبر کې ناس دې چې من راغلی دا من احدث عليه جبول غائب به اته په خبر ناس جایز ده قال نافع قال ان عمر يجلس على القبور فقانون د پاسه ناس تا کړی دا اوس مولانا صاحب دا حاشیه ډیره زیاته مزیدار ده دا د سره له دی وې او توکل ها ودي مونږ ورلو به حاشیه ته وګورم يقال إن غرض المؤلف من وجه هذه الترجمة الإشارة إلى أن الوضع الجديد على القبر لا ينفع الميت ودي منطق كما لا ينفع ذل الفستان بل ينفع عمله الصالح وكذا لا يزوله الجلوس ناقة كذا المنصي ونحوه من علوم البناء والوصب عليه بل النحو وذل إنما هو باعتبار عمله لا غير أبادية ثلاث فعلا نرسي وأما ما ورد عنه من وجه الجديد فهو خاص به صلى الله عليه وسلم واما ما مر من إيساء بريده فجاء عنه السلاني بريده حمل الحديث بعمومه كما تسوي والزين لراشا بسط هذا المبحث ابو جعفر الصحابي في معاني الاثار ودي منطق الى كل حاشيه واورد الاخبار في النهي عن الجلوس على القبر بلا اثار دي في قبر مكينا بيجي محاضره دي اثار ثم قال فذهب قوم الى هذه الاثار فقلدوها الذي آثار التقليد كذلك وكرهوا من أجلها الجلوس على القبور فقبروا الناس ممنوع آثار باكستان وخالفهم آخرون وقالوا لم ينهى عن ذلك تمنع نذكر لكراهية الجلوس على القبر ولكنه أريد به الجلوس للغاية والبول فقبر الناس منع لغاية بول نفار مطلق ندا وذلك جائز في اللغة يقال جلس فلان للغاية جلس فلان للبول واحتجوا في ذلك بما حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا خسيب قال حدثنا عمرو بن علي عن عثمان بن حكيم عن ابي امامه ان زيد بن ثابت قال هلم يا ابن اخي واخبرك انما نهى النبي عن الجلوس على القبور لحدث غايتنا وفتاه ذلك لكم ذلك جلوس غايه وبول لپاره وبين ذلك في الجلوس المنهيان في الاثار الاول في اثار الاول کې اذا حواله ورکه چې اثار دي په جلوس په حرمت کې هغه بیان یو چې هغه بول او غایت لپاره دي وقد روي عن ابي هريره نحو من ذلك وهو قول ابي حنيفه وابي يوسف ومحمد الجلوس په قبر کې ممنوع دي چا لپاره ممنوع دي د بول د غایت لپاره او اثارو کې جمع راغلي هم د قد فرات دي او دا غري زید بن ثابت په خپل تفصیل وکړ
والقدر ذلك عن علي وابن عمر. انتهى كلام الطحاوي مختصرا. قال العيني فعلى هذا ما ذكره أصحابنا في كتبهم من أن ودي القبور حرام. عيني وي ودي القبور في مال قول حرام دي، وكذا أنهم عليه ليس كما ينبغي. هذا مناسب قول ويندي. فإن الطحاوي هو أعلم الناس بمذاهب العلماء، ولا سيما خصوصا في مذهب الإمام أبو حنيفة غير الحرام. وكذا فقهاء کی باید کی لیکلي دي لکه په قبر باندې ناس او په مال قول حرام دي، ودا جمله ټیک ده. الطحاوي خبره ټیک ده، مذهب هغه حقوقي وعالم الناس صح. قال بلغني مؤتاكي قال محمد في المؤتى أخبرنا مالك قال بلغني أن علي بن أبي طالب كان يتوسد عليها قبل تبلغ ويستجوا عليها خرب بلغوا. قال بشر يعني فقبور ماندي. وقال ابن الحمام يكره الجلوس على القبر أوته. انتهى الكراهة التنزيهية. ولذا الإمام محمد قول من خلقه أقبل إن خبر ناس توقيت رواه الجائزي أو ابن الحمام ثم كراهية قول ذكر كل كراهية ذكر تنزيه تحريمنا أو مرجع خلاف الأولاد كما صرحوا ابن الملك في المبارك شرح المشارق وقال في بيانه لا تجلسوا على القبور يعني النهي التنزيه ده ولا لا تجلسوا كنه التحريف أو يا لا تجلسوا كما حديث كلا غير تنزيه ده أو يا دور ما يطلق لما في ذلك استغفار تميته. ولم يكره بعض العلماء لما روي عن ابن عمر انه كان يجلس على القبور وعلي كان يستجو عليها وحملوا النهي على الجلوس للبول لفارا. انتهى. وقال القاري ولا لقاري فشرح الموطا فالنهي للتنزيه او عمل علي محمول لفرخصت اذا لم يكن على وجه الاستخفاف في نيك وليه. فخبر باندې پېښه استخفاف مقصد ني او کې استخفاف مقصد بیا خو ګناه ده. استخفاف مقصد ني نو نه روایت په تنزیه به محمول کوم او چې کوم روایت قول کې ابن الحمام لیکلی په تنزیه محمول کوم روایت حل قول په کې راغلی او دا امام محمد قول په کې راغلی. اوس مولانا صاحب ځان کوي کا قبر مسونه جوړه ځان کوي اوس ذکر راغلی عثمان قبر ابن الغفور علماء لیکلي دي چې قبر دومره جوړ کړي چې څومره دی کنهستلې دي دا غي زیات کم باندې جوړ بلکې عیني لیکلي دي وي دونه خوره په واچو چې کومه دې ترسته ده. زمون خلکو کې یو غلطي ده بلکې دوه غلطۍ کوي. یو خدای چې بل ځای نه ولا خوره وړي په پاساتي قبر پټای. دوی غلطي دا کوي چې کوم ځای کې قبر دی چې مړی کوم ځای پروت دی نو په هغه قبر نه جوړي. هغه چې کوم مکان دی چې د هغه خبر جوړ نه پېښه په خبره چې قبر جوړه نو ډیر ونو چته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم قبر چې ماهی پښتو اې داس چې مرا ان شاء الله امام شافعي ته د تربو قائل دي او څلور ګټي دي کا او جماهیر ائمه ثلاثه وینا د ماهی پښتې جوړ کا سری زمين دي چې تو غاړي او د ځمکې یو لشي چې غاړي د ځمکې نه یو لشي چې نو مکه خور باندې کار کوي او چې کوم دې مړي پروت ته لحد ان تورساوا چې کوم دې مړي پروت ته په خلک ګرځي نه پېښه په خبره چې کوم ډورا وته نو وایي ا ډورا باندې دې قبر جوړ کی کنه مړي کوم دې پروت دي لحد کې پروت دي نو لحد سره راځي رول پکار لحد سره راځي رول پکار دي مړي خو دخل که شقي نو بیا ټیک تا او که شقي مړي په لحد کې نو لحد راځي رول پکار دي سره بس او دومره خوره عیني لګي چې څومره دی وته ځکه نه او دومره ځای په خوره بنکا چې څومره ځای کې قبر جوړ دي ځکه بس دا علماء لیکلي فقها او خیال راغی او دې کې د جابر روایت دی نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم د جابر روایت دی دا د جابر عیني کې شته نهى رسول ان يزاد على القبر على حفرته نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم ان يزاد على القبر على حفرته جابر روایت عینی کشتا على القبر نرست بیان بدل لوړي على حفرته نهى رسول الله ان يزاد على القبر اي نشته على حفرته ذات بدل دي عینی کې د لفظ شتا او اي ورګي عینی او بل عقبه بن عامر یو قول وروړي الفاظ میر دي خو مفهوم میرا تیار دي المفهوم دا سره لا يلقى على القبر اكثر مما خرج من التراب لا يلقى على القبر عقبه بن عامر وی لا يلقى على القبر اكثر مما خرج منه من التراب او كما قال دو
هغه موقوف ده بل څومره خوره دي استر عقبات زیات بلاچ اهلی کې دوه رښتا زو تر بسې شه نو دا چیل غزي بابا او شل غزي بابا چهل غزي سلويخ غزا مولانا صاحب دې په تفصیل راکوي دا داسې نه دا ماته با وسوق معلومه شوی دا یو عالم نه اوریدلی بلکې شیخ صاحب نه غالبا اوریدلی یا صحاب بابا لکه تاسو ته یې کنه د دینم سنان دی رضی الله عنه سنان ابن سلمہ ابن محبق دا جهاد کې غریبانان شهیدان شوي نو دې په یو قبر بیا جوړ کړی دی غون یو دې دفن کړی ځکه قبرونه استل خو ګران دي نو یو ځکه خخ کې نو یو قبر جوړ کړي که تاسو خیال دي نو هغه داسې وګورئ داسې نه دی داسې وګورئ نو پته ولګي چې دا داسې مړي پراته دي دا داسې مړي پراته دي په داسې طریقه باندې او د پاسه په یو قبر جوړ کړی دی نو دا چې کوم اوږده قبرونه دي نو دا ګڼ شهدا یو ځای دفن شوي دي او په هغې باندې یو قبر بیا جوړ شوی دی پوهېږې په خبره ګڼ شهدا دي او په هغې باندې بیا یو قبر جوړ شوی دی په داسې ترتیب باندې او نور خو دونه 40 ګزه به څوک یا 10 ګزه خو آدم علیه السلام وکړو دا آدم علیه السلام نه زیات شو 40 ګزې بابا 40 ګزې بابا دا مجاهدین ها جهاد کړی یو ځای مړ شوي دي لو سر پسې دا حاشیه ځان سره منتقله کړې خپل حاشیه دا صرف رسول الله مبارک مقبره کې په قبر یو ځل بیان کړی جون کې یو ځل او زمون خلقو دا تقریر د قبر یو قاعده کلیه ګرځولې ده صرف قبر نو تیار نو نبی له سلام ته یو خبره با صرف یو بیا نه دي او زمون خلقو یو لوی غم جوړ کړی نو خیر بدعت نه خبره وته قبر نه تیار بابا نو دا هغه پورې د خبره کې نو خیر دی یا قبر تیار دی او خلق حسن ناس یا غیراتین لپاره نو ته ته د سلو د دې خبره کې دې اصل شو او همیشه نه دي امنو موتر کې دا رواج دی سړي خامخا غواړي مخکې په بیان وکړي او بیا د خبر وروسته په بیان وکړي دا تقریبا یو لازم ملزوم به نه ګرځي مولوی د محدث ابن القبر ور امام بخاری په باب کې خو بدعت نه دی مقبره کې بیان کول باب یې خو محدث ابن القبر ودرس محدث الجاهلنا نطفان عند القبر او خروج اصحاب رضي حوله يخرجون من الاجداث معناه دې سره مناسب د آیات ذکر او قبول بعث حتى اذا بعثرت اسيرت بعثرت حولي الخطه رواسه لاندې د ویښ نه بل امر راوځي او دې سره بیا بل یو لغت اذا هم يفيزون چې قبر نه اذا هم يفيزون اي يسرعون دا سره د پاتې دي ورو چې قران حکیم کې د قبر سره د الفاظ قرأ العامش الى نسب يفيزون يعني يفيزون الى شيء منسوب لكن يو چاته نه کې خو دې پورې منډا وا دا نه کې منډا وا دغه څه به دې منډي وای يسترقون اليه والنصب واحد والنسب مصدر الى نصب القران حکیم کې د قبور اجداد سره د لغات هغه شرح ترتان الله يوم الخروج من القبور ينسلون اذا هم ينسلون يخرجون شبه ومن قال حدثنا عمر قال حدثنا الى من كل يوم امثال يوم العربي عبد الرحمن عن قال من النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو محمد ويحضر أنك تتجعل من كل مسألة يتوقع منكم من أحد أو من نفس نصف إلا بسم كان من الشيء وعنائي وإلا أن كل لا تشيء فقال أجل يا رسول الله فلا تكل على إسلامنا ونظر الله ما تمكن منا من أن تعالى فيتبنا عليه أهل الإسلام وأقام الإسلام من أهل الشكاوي فيتبنا عليه أهل الشكاوي قال وأقام أهل تعالى يؤثرون ترشيب دماء تقدير باب بس بيانه بس مسترك كونته الوصاريه المتكنولا وبيدا بيانه فما جاء في قاتل النفس بس فقاتل النفس جنازه جائز ده وجائز سبحان الله زمون ابو يوسف کوئی نہ بکے زمون امام ابو يوسف فقاتل النفس جنازه قائل نہ ہے اور امام احمد ابن حنبل وی بادشاہ دې نه په عام حالت کې بادشاہ دې نه په عام حالت کې
او زمون فقهاو څه لیکلي دي علمي عالم دې په نه کې روان خلک دي چې ځکه امام ابو یوسف وینه په مکه او په جنازه او جماعي دي څومره دي هغه د جنازې قائل ویږي فقاتل د نفس امام ابو یوسف د جنازې قائل نه دی مکه او په سوزان او پرې دی جوړ ما د خپل بابا جی نو ویلي ما چې تاسو کتاب کې نه لیکل کتاب کې راته حواله نه معلوم خدا غره ویلي او هغه حواله ورکړې و په معنا یې وی چې څوک ځان مړ کی قاتل د نفس دل الله د او یو قتل ګناه ورکړي دومره ګناه کیږي لکه چې او یا قتلونه کړي دومره ګناه کیږي لکه چې او یا قتلونه دومره لوی سزا نو بهر کې په حواله ماته نه معلوم هغه نو ویلي او نه په یو د نه بابا او حواله یې ورکړي و معنا یې بهر کې په امام ابو یوسف کو جنازه په جایز نه لا امام احمد بن حنبل خلیفہ دې نه کې باقي خلک دیو کې او زمون فقها سوي علمي عالمان دې نه کې چې زجر چې بیا څوک دا کار کوي عام خلک دې جنازه وکړي ها اوس دې کې راځي باب ما جاء في قاتل النفس امام بخاري دلته قاتل النفس راوړه او خبره مطلقه راوړه تدبیره په خبره بالکل مطلقه نو دې کې دا راوړه جنازه په کولې جو کې پیدا شي کولای ور اختلاف پکې نه جنا مطلق راوړه لیکن فاصحاب السنن لكن نسائي وغيره حديث جابر بن سمرة ابو يوسف مستدل دي اصحاب السنن نسائي بن ماجه وغيره رايت حديث جابر بن سمرة او الفاظ السدي ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي برجل قتل نفسه ان النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام چې اوتي برجل قاتل ورته برجل فيرسلي قتل نفسه بزاني وجله بمشاق فغش إذا وجله نقصد فلم يصلي عليه إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قتل نفسه بمشاق فغش فلم يصلي عليه جنازة ونطلع وذا أغينا إمام أبو يوسف دا معلومي جنازة اشتغلت السلي أو ذا أغينا إمام أحمد دا معلومي في بادشاہ وبنه ویلی لیکن د جواب دا کوم چې حدیث ضعیف دی علماء لیکلي چې دا حدیث جابر بن سمرة دا ضعیف دی زه حیران پرې زموږ علماء ورته ضعیف ویلي او اصحاب السنن ورته صحیح اصحاب السنن ورته صحیح زه به دا ویل چې امام بخاري ذکر راوړل چې په دې شرط برابر څه ضعیف نه دی ځکه چې په اصحاب السنن کې چا ذکر کړی دی نو هغه ورته صحیح ویلي او شارحین حدیث ضعیف دی نه ضعیف نه دی دا به وایي چې په شرط امام بخاري برابر مروي نه اوس مولانا صاحب کته به چې دلته هغه نه معلومیږي چې رسول الله مبارک جنازه نه کړي هغه نه عدم جواز نه معلومیږي لکه ابو یوسف چې وایي ولې مدیون به راوړل نبی رسول الله سبب ان علیه دین نو کوي چې او دین په نشتا نصلى يصلي عليه او قدر ده بيو يصلوا على صاحبه صلوا على صاحبه نو دا زجر النبي عليه السلام جنازه نه لكن جابر بن سمرة حديث معلوم څنګه راغلی لکه د مدیون جنازه چې نه کاوله چې څوک دا عمل نه کوي زجر ښا مدیون باندې او موږ روایت دي زمن اقوى ادلتنا حديث مشهور حديث صلوا على كل بر وفاجر صلوا خلف كل امرأة أو صلوا على كل بر وفاجر صلوا على كل بر وفاجر هذا مقاعد مضبوط دليل ده أو في رواية فهني اشتبه حوالي لكم صلوا على من قال لا إله إلا دوړه علوم به خوري مشهور دي صلوا على كل بر وفاجر او دیم کې مې د عیني حواله درکړه عیني کې څه وایي صلوا على من قال لا اله الا الله ذو کلمه شهادت قول جنازه دې کول شي ورپسې ان شاء الله ومن قال حدثنا محمد قال حدثنا يزيد بن الله قال حدثنا علي بن ابي بكر بن ضحاك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان في من الرجل من قال لما كان الصوم ومن كان في حديث هو بحق جهنم بس نور دي کې څه دې ویل ها ورپسې
ورپسې شه جنازه به پکې کې او نه کې ها حرمت دخول اولي او که مستحيل محمول کې بیا کافر دی ها والذي يذكر لي إذا كان إنسان بالمسلمان وجني كنا والمستعف الثاني دغي وكذي مستحيل هذا كجزاء جهنم خالدا لا كدغي وكذا ده فضيه كده وجنا خطر في حرام ياخذ جناه كبيره فمداني لجاب ذلك اچي وجني اقول بتا حلال هذا ذهن ذاك جوړي كده حلال فيجي يا ځان کې څوک وجني هغه دغه وخت کې بیا ذات پدې چې د مال وجل حلال نو ځکه حرمتو مستقبل کېږي شابه الذي يخلق نفسه يخلق عن كنار والذي يخلق ما يخلق من كنار خلق دې د جمره دنده خپګي ورپسې او يكره حرام دي شابه وحتى اليوم كذا وكذا 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 وعند له قول مكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم حرام يوم فلنحتفل بما إن كل تقدم من هذا وأمر النسوة على الشريعة له لدعائها على صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يذكر إليه حتى الذي آية من الباقي وتصلي على أحد منهما الذي يحويه فتقول ولكم على قليل يوم تقول إليه ورسول وقتهم فتقول على الله يجري على رسول الله صلى الله عليه وسلم والله رسوله أعلم لا تصلي بالموانات سنا دخل کو میت باندې د جمعي صفات په مخامخ ډیر نه کېږي شوی او د مړي کله کول مړي کې خبر نه پیدا کیږي ها مشروع بخلاف د حینا هغه مبدي کبر ته ګرځي جی شاو صاحب وجبت له الجنه ترجمه کې ذکر ورنه کې ترجمه کې ثنا والناس على الميت هغه کې د دوی مونږ لوګه به ترجمه قائم کړه ها په دې نه چې وجبت له جهنم په حدیث کې راځي چې اذكروا محاسن موتاكم څنګه اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويه احسنوا څنګه مې وي اذكروا محاسن موتاكم د مړي ښه اعمال اسمره وكفوا عن مساويه لیکن علما دي چې کوم دا مړي چې دا خراب عقیده خورا شوی دا یا خراب اعمال خور دي دا غي د بدونه به جبنه بده وای چې خلک د خراب عقیده او د خراب اعمال نه ځي ویګه اوس مولانا صاحب دې کې د تاسو د یو نقطه وایي مانن سره په خپل کتاب یو حدیث ذکر یې راځي چې دا ثنا د مړي ته وي دا فائدہ رسېږي درسه او کته دا صفت ولو کو دا مطابق د واقعي دي او یا مطابق د واقعي نه دي بعض وخت سړي خسرې وي ته دا خسرې او بعض وخت سړي خراب سړي وي ته خسرې دا درسېږي نه رسېږي ځان سره لګونی نوٹ کاوه هل يدفع الثناء إذا كان مطابقا للواقع أم خالف الواقع ده كان ذو العمال الحديث في غير الطبع هل يدفع الثناء إذا كان مطابقا للواقع أم خالف الواقع قال شيخنا زين الدين قال شيخنا شيخ زين الدين فيه قولان للعلماء شيخ زين الدين روي محدث ته په کې دوه قول دي علماء اصحهما هما ان ذلك ينفعه والا بطابق الواقع اصحهما ان ذلك ينفعه والا بطابق الواقع
مطابق د واقع به پیدا وکړي نو چې مطابق د واقعي سره په طریقه لا پیدا وکړي ولې وی لانه اذا طابق الواقع لأنه إذا طابق الواقع لم يكن للسماء فائدة جیسے دس افاظر نہیں کامل سڑے دے کہ مطابق تا واقعی سری دا سنات فائدہ سشو افاظر نہیں سڑے دے ويؤيده ما رواه ابن عدي ويؤيده ما رواه ابن عدي في الكامل عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ده حديث ده عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نشنا حديث ده ده جمالا سر نوٹ کړی ده حديث ده قال ان العبد قال إن العبد سيرزق الصناع سيرزق الصناع والستر والحب من الناس مطلب یې چې الله تعالی د یو بنده متعلق د خلق په ذونو کې سنا واچي او د خلق په ذونو کې د په بدو اعمالو پرده واچي او د خلق محبت وسره پیدا حتى تقول الحفظه سيرزق مجهول لخا حتى تقول الحفظه ربنا حتى تقول الحفظه ربنا انك تعلم ربنا انك تعلم وتعلم غير ما يقول ذکر دا سړی خراب دی انك تعلم وتعلم غير ما يقولون فيقول اشهدكم اني قد غفرت له ما لا يعلمون اشهدكم اني قد غفرت له ما لا يعلمون دې خلکو تردکم ګناهونه نه دي معلوم پټ شو کنه خدای په پټ کړ نو هغه ورته بخم وقبلت شهادتهم على ما يقولون وقبلت شهادتهم على ما يقولون كنز العمال وجد أسسوا وويا سفلا كنز العمال وجد أسسوا وويا سفلا ورپتاو لګیدل کنه ها پتاو لګیدل چې د دوی کوم ګناهونه هغه د انسانانو ته پته نه لګیږي دوی خو یې خسرې دي نن چې سړی خراب سړی ګناګار امر ته خدای باندې او دي شهادت خدای پاک نو څه پیښه او دې حالتنا تعامل اصل کې مولانا سے لیکن الله حکمت ما ته متوجه شه بعض وخت یو سړی ني نو ظاهره خبره چې د نیکانو خلقو په زړونو کې د هغه صفات الله راوړي دا څه کړه بعض وخت یو سړی خرابي نو د نیکانو خلقو په زړه کې د هغه صفات نه راوړي او کوم ظاهر کې وایو چې خسرې دي ظاهر له اعتبار چې د لفظ شهادت شهادت هغه ته وایي چې من صمیم القلب وي دغه لفظ شهادت حدیث کې راغلی دی شهادت کله یې لکه
هغه چې موږ د بدمعاش لپاره ظاهرا سوای ولا شهادت نه دی د زړه خبره چې سړی نیک په لکه الله راوړي کی تعریف وکړه او چې سړی بد دی نو په لکه تعریف نه راځي بد راځي په شي چې خلک مخکې راځي بل خاص پټ چې خلک لا پیله خلاص کوي قبل چې مخکې نو کور بچو مخکې کوي خځه مخکې کوي هم خیر او کله بعد سړی داسې وي چې بد سړی دی او چې تاسو نیکی کړی دا بد سړی دی خو نیکی کړی دا مدرسو سره امداد کړی دی مثلا نور مسلمانانو سره یې ګړي کړی دي نو بیا د نیکانو په ځل خدای یو ټکی راوړي یا خساره وخا صحیح سره نیک سره خساره نو هغه چې دوی ته مدد ته مخه ګناه ده او تقدیر وبخي او دا د شهادت خدای په قبول کړي ورپسې شماله ده انا بلانی کې ورته انا بیا ته قال حدیث باندې توکل وکړه او د جنت کې او د سبب ان په جنت کو بیا ځاوله بیان کړو ثم يوقف قومنا قبلها جنب أيضا ثم وبدأنا نقول يا رب فقال الله فقلت ما اللهم صل على رسولك فقال قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على في شيء وأدعو من شيء أحسنه الله من جنة وما تقول صحابة كم شهادت في زدر نبي نبي سنة مطابق دوا صحيفة غير مطابق عمر أخو عبد الله بن أبي بكر رسول الله مبارك عليه في جنازة بالمقام ده خبيث دی دوسر پسې شام عذاب او تنویر دواړه ثابت دي په قبر لږ ما ته ګوره مولانا ما دا تفصیل مخکې ویلې دي په بیا راځي د انسان دا وجود د دوه سدونه مرکب دی یو ته جسد وي بل ته روح وي درې دار یو دار دنیا دی یو دار برزخ دی یو دار د آخرت ته برزخ نه پاس تمهید تو وکیلا په دنیا کې د انسان بدن اصل دی روح تعالی څه مطلب چې څومره معاملات کیږي اولا په ذات بدن سره کیږي او ثانیا په ذات روح سره کیږي لکه د تم خوراک ټول بدن یې کوي ورې بدن کوي لا خلاص بدن لګي ضرب ورکه بدن لور کیږي خوشحالي ورکه بدن لور کیږي او ثانیا بالطبع چاته د خوشحالي او تکلیف رسیږي بدن مور شروع مور بدن ته تکلیف ورسه روح تکلیف ورسه بدن ته ضرر ورسه روح ته ضرر رسي نو په دنیا کې جميع معاملات دا بدن ترې اولا وبالذات او ثانيا وبالعرض ثانيا وبالسمع روح ته وہی خلق بدن روح سکنوي روح ترې خوشالي بدن ته ملاويږي او روح ترې مص پر روح نه دي فرض بچا باندې فرض مار سره تعبیر کیږي عبد سره تعبیر کیږي الذين امنوا سره تعبیر کیږي او دا ټول اوصاف بدل دي نصوص کې چې څومره تعبیرات دي نو هغه څه ذکر کیږي ها دا مر عبد الذين امنوا او دا د بدن صفات دي د روح نه دي بیا چې کوم وخت انسان مرشي نو د مرګ نه پس چې څومره معاملات دي نو اولا بالذات د روح سره دي او ثانیا د بدن سره دي شي علاوه شو الذوي يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه ادخلي في عبادي ان تدخلي في عبادي وادخلي جنتي روح سره وکاله مشور وشو نو ټول روح یا پسجین کې پروت دی یا روح په علیین کې پروت دی مثلا یا په جنت کې پروت دی نو اولا و بالذات چې څومره معاملات کېږي چا سره کېږي روح سره کېږي او طبعا د بدن سره کېږي ځکه بدن معطل دی بدن که په خاورو کې پروت دی او که بدن د مې په ګیره کې پروت دی او که بدن د اخیری کې پروت دی سولېدلی دی او که بدن په هوا کې ذرات ولې نه دي یا یو حیوان خوړلی دی هغه د وجود څخه ګرځېدلی ده او د روح او د بدن د دغې اجزا او منځ کې خپل نسبت شته روح ته خوشحالي تنعیم او یا تکلیف او تعذیب بالذات رسېږي او د هغې په واسطه چا ته رسېږي دې اجزاو د بدن ته معامله بالعکس شوس اولا بالذات روح ثانیا بالطبع او پته وي چې هغه لالته خوشحالي ملاويږي او هغه ته درد ملاويږي نو دا چې مرمري وخوره او یا دا کب وخوره او یا دا زمري وخوره زمري ته ولې نه درد نه رسېږي
مولانا صاحب د زمري او د کب دوه اجزا دي، یو اصلي یو زواید. دا هغه خپل کوم اصلي اجزا دي هغه جدا دي، او چې دا انسان یې وخوړه د ده دا اجزا د هغه کوم اجزا وګرځېدل زواید وګرځېدل. نو اجزای زواید له واقعي سزا د تنعیم خو د مړي خپل اجزای اصلیه پرې نه متاثر کېږي. هسې خبرې دي نه، او ما د هغې مثال تاسو در کړی بس تاسو یاد دي. ما وی ماشوم د مور په دې غېږ کې پروت دی، دا ماشوم کله ویریږي چغې کوي خوړې پرې وبهېږي، کله وخاندي دا ماشوم، یا دوه کسه په یو کټ کې پراته دي، یو خوب کیني بل خوب کیني، یو د خوشحالۍ خوبونه کیني بل د تکلیف خوب کینی، دا یو د بل نه خبرې دي یو دی پراته. د ماشوم مور د ماشوم نیو ماشوم تکلیف دي، بعضې وخت کې سړی وایي او خو خورې چې بهېږي منډه مې وله زمري راپسې واچ ورسره بل بنده پروت دی هغه دی خبره. دغه یو نظیر یو مثال یو نظیر. نو دا عذاب او تنعیم روح جسد دواړو لره دی. معتزله څه وایي؟ وایي عذاب روح د جسد لره دی. د قبر معطل پر د جسد نشته، قبر کې اسم نشته، عذاب روح نه دی او تنعیم روح نه دی او جسد لره دی. دا صرف معتزله مذهب دی. زموږ اهل السنة والجماعه الائمه والاباء او جماهیر په دې ټول متفق دي چې عذاب جسد روح دواړو لره. صرف دومره ده چې جسد لا ثانیا او روح لا اولا وبالذات، و نبی کریم صلی الله علیه وسلم دلینا مستثنا دی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې څومره تنعیمات دي د قبر نه پس هغه روح جسد دواړو قد عقل بالله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم عربینا بالکل مستثنا دی. هغې کې مستدلین موجود دی. دلیل یې څه دی؟ من اقوى الادله ادا دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کو فرمایل چې تاسو چې کله زه وفات شم نو ماله راځئ او په ما باندې سلام اچوئ. وی قد ارمت یا رسول الله، ته خو به خبرې شوې. رسول الله مبارک ته جواب ورکړي ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء وفي روايه فنبي الله حي يرزق. نو کته ته روح عقلی نو روح خدا کافر حي، روح خدا کافر حي. او کته ته مصاب پس روح اخلی او ترزقو اخلی، د شهدا وغم درسل ترزقو او د نیکانو وغم ترزق. نو من فرق بین النبي والوحي؟ بیا فرق چې ډول په میاس کې نبی الله حي يرزق لا فرق دی پکې. او د شهدا او د هغې نه استدلال نشو چې شهدا چې دی احیاء لفظ استعمال شوی دی، نو شهدا او ته چې هر کله حیات ملو شو نو په طریقه د دلالت النص سره ورته دلالت النص سره په دې خو اتفاق د علماء دی چې د انبیاء او مرتبه شهدا او نزیات سره په طریقه لا خرڅ دي او نو نصوص پکې ډېر زیات دي لږ نه دي پکې. او د من اقوى الادله بل ته ویما ادا چې د نبی بیبي د هغه د وفات نه پس په نکاح نشي اخیستی، او د نبی مال د هغه د وفات نه پس په میراث کې نه تقسیمېږي. دا ولې د بعض روح او د جسد تعلق مضبوط دی، د بعض روح او د جسد تعلق کمزور دی. د انبیاء او د روح لکه د مثال درکوم یو نظیر، دلته د نوکاره لګوم بنده ډېر خوږېږي پوهېږې، او په دې پونده کې نوکاره لګومه دومره نه خوږېږي. ولې؟ دلته حس زیات دی، هلته کم. دلته اثر د روح زیات دی، هلته اثر د روح کم. اصل کې دنیا کې د دې روح تعلق د وینې سره دی. کوم ځای وینه زیاته ده ډېر نږدې ده نو هلته درد زیات محسوسېږي، کوم ځای وینه کمه ده هلته درد کم محسوسېږي. نوک کې رشترې نه نو درد نه محسوسېږي، دلته حس رشترې نه. دغه رنګې د پیغمبر او د روح په منځ کې تعلق ډېر مضبوط، دومره مضبوط تعلق چې آثار خارجي ورباندې مرتب دي. آثار خارجي څه شی دی؟ د پیغمبر بیبي په نکاح نشي اخیستی. آثار خارجي څه شی دی؟ لا نور صبح ترکنا صدقه المال په میراث کې نشي اخیستی. آثار خارجي څه شی دی؟ وجود نه خوري کېږي. آثار خارجي څه شی دی؟ حي ترزق. څه خبره؟ او د هغې نه پس یا د شهداو یا د صدیقینو یا د صالحینو د چا تعلق ډېر زیات دی نو وجود نه خوري کېږي، ښځه په نکاح اخیستی شي، مال په میراث کې تقسیمولی شي. د چا تعلق ډېر زیات دی 2 میاشتې پس خوري شي، 6 میاشتې پس خوري شي، کال پس خوري شي. پوهېږې؟ د چا تعلق کم دی زر خوري شي،
دا تعلقات دي او چې کله انسان بیا حشر راشي د قیامت پر ورځ نو بیا به د تنعیم او تعذیب دواړو له ذات وي روح لا او جسد دواړو له ذات وي نو دا مو چې دا وجود خوري شوی نور هغه څومره لري دي لیکن دلته کې اثر د نور شته کې نشته د نور اثر څه دی احراق او احسان حرارت دی د قزمکه کې احراق او حرارت موجود دي نو که دا روح ډېر لري شي خو د دې جسد د دې ذراتو سره خپل تعلقات محفوظ دي نو تنعیم هم دواړو لره دي صرف روح له اولا د ذات جسد له ثانیا و طبعا او تعظیم هم دواړو لره دي یو لره دي ورې په نصوصو کې تاسو خیالي نو نسبت دی قبر ته دی د قبر کې روح نه دی پروت د قبر کې څه پروت دی جسد پروت دی روح په دې کې نه دی پروت او سلام چې تاچه نو په روح کې په دې قبر کې نبی السلام السلام علیکم عائشہ صدیقہ نے تپوس کی زیارت القبور وكم ما اقول في قولي السلام على من على اهل الديار انت السلام يا في زيارت القبور تزول الملك الصديق هي بعيدين في توسط تاخو كان ها هو كان دي كده تاخو خوري دي كده السلام عليكم تاسو کوی په خبر او تاسو هم ما مخکې ویل زموږ سیوطي لیکلي دي او دغه لیکلي دي دا د المعاد کې ابن القیم لیکلي په بعد د جمعې کې څلورم جلسه وره هغه په سیوطي خلک اعتراض کوي په هغه وی سیوطي وي چې په خبر مرغه کې ناستنو د مړي پیږي دا لیکلي سیوطي په خبر مرغه کې ناست پیږي نار او خدای پیږي دا چرچم دی نر دی او دا مؤنث دی پیږي او دا څنګه پیږي لکه د روح او د دې تعلق نه لري او يعرفون زوارهم لكلمه ابن القيم فزاد المعاد ورب جلدي وګوره يعرفون زوارهم او د جمعې د ورځې تخصیصات بیا کړی دي چې د جمعې په ورځ معرفت په نسبت د نور زیات نو چې ظاهر پیږي جمعې په ورځ زیات دي ظاهر پیږي ما دا نه پیږي نو دا په دې سترګو نه پیږي چې د سترګو باندې نظر کوي دا تعلق د چا دی لکه دا روح مع الجسد تغیر شعاع په شان مثال دي جسد پر خپل تعلقات دي هغه نه خوره باندې نشي واقع کېږي روح مع الجسد دا تعلق دی او روح چې څومره مضبوط دی روح څوم او استاد المعاد مشته دی هغه حواله برته ما دلته او ورې ناشته لخوا دی هغه کې ناشته دی جمعې پر ورځ څه مفهوم دی جمعې پر ورځ فکر خبر لراشي ورته کینی او دې السلام علیکم وي دا مړي ولا جواب ورکړو علیکم السلام وعلیکم السلام ورته وي نو چې دې دوباره ورته خبرې کوي دا مړي ورته کینی په خبر کې او دې ارشد لري یا فلان ما افسوس کړه خبره امام ابو حنیفه کړو چې تاسو په دغه وخت کافر ابن القیم کړی دا دې یو تاسو نشي ویل په کتاب روح وګوره حیران نشي الله دې معاذ وګوره دې ارشدنی یا فلان انا ما تو آیا دې ورته بیا سوي دې ورته رضیت بالله ربا بالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ما في تلفظ شهود دا کم دی دا ظاهر ولا سجین او علیین تخیجی تدلتا ورسای یا دا خدای باندې دا خدای په قدرت کې شکونه ولې کوي دا خدای په طاقت کې ولې شکونه کوي الله قادر مطلق بادشاہ دی دې خو بلام څه لري حدیث کې نه راځي چې کما خدای خاوت ضرر ورسای نو په جنت کې راځي کما خدای راغته وي قاتلک الله خدای دې مردارکا یا بلنه انما هي عندك دخيل يقطع يسوع ذو الملك يوشك ان يفارقك قريب الانسان برا جدا شمم لبرازي نو د دې خبرونه خدای هغه خوري خبره اول څه خدای ضرر ورسې څوک ته خبريږي خوري په جنت کې خبري نو که د روح د جنت او د دې مړي د بدن منځ کې تعلق قائم شي نو څه بعید ده دا خدای مال اعلى امور دي چې خدای مو عقل کار نه ورته دا خدای مال اعلى امور دي مو عقل په دې کې کار نه ورته نو عذاب او تنعیم روح جسد دوالو لري ها یو نبی او بلا حفر بلا حفرة تنعیم دي او بلا حفر حفرة دنا تعظیم دي دوست ما بخاری په باب تاریخ کې حوض او مجاز عذاب القبر قبر څه ته ویل کېږي عذاب البرزخ نه وایي قبر دغه حفرة ته وایي برزخ اطلاق په مابین د دنیا او د جنت کې دي نو که امام بخاری برزخ ویلي نو موږ یې لګرو ته قبر یادي قبر دغه ته ویل کېږي کما حفرة دا اخونا چې د تابع کې راځي مخکې وقول الله تعالى
ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكه باسطوا ايديهم دا لا سورج فارسته خوروي دا بندا د جسد تخواري کی روح تر وباسي اخرجوا انفسكم دې بدن دوي تخبل روحنا راو باسه او روح تبو جرو زکا کاجي اليوم تجزون عذاب الهون اليوم ما يريد عذاب قبر قال ابو عبد الله الهون هو الهوان والهون الرفق والهون عذاب فنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب سنعذبهم مرتين اغراض بار عذاب ورکو ادينا الاخرت عذاب نه مراد کم یو ته مراد دی د قبر ولي ثم يردون الى عذاب عظيم د اخرت ولا شو وقول وحاق بآل فرعون سوء العذاب اكم يودي النار يعرضون عليها بيشكي عليها بل اوربان ودوا وعشيا هروا الله ذكر لي ويوم تقوم الساعه ادخلوا اغدد عذاب دي يوم تقوم الساعه تدخشوا النار يعرضون تقبر شو تيجي بخبر طبعا يوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب والبسيشا قال حدثنا عبد الله قال حدثنا شوكا عن يوم الإسلام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقعد المؤمن في قبره تكجي أقعد المؤمن في قبره مؤمن ذات مع جسد مع الروح سوا إذا أقعد روح المؤمن نجرا الک ما اوسوي چې معانی عرفيه او اعتباري نو عرف کې چې مؤمن ذکر شي ست مراد ته هم د قاعده اذا اقعد المؤمن في قبره لفظ في قبره اوتي راتل وتوشي ثم شهد رضي گواه کی الله اله الا الله وان محمد رسول الله وذلك قوله يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره ورد آخرت تفسیر فقل نبی علیہ السلام دا قبر کو شبا دا تنعیم شو شابا سی دانا دا تنعیم دی پورا یا پورا کم یو دی ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء شبا أن ابن عمر أخبره اطلع النبي على أهل القريب وقال شوفي الکا سجین تور پسې رسول الله مبارک ته دې کا حکم دې توتو دې کان دې توتو دغه خو خوري پرتی چې ته خوري شو قال هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا قيل له تدعوا امواتا قال ما انتم باسمع منهم ولكن لا يجيبون او دا خطاب چاله ورکي روح له ورکي کا حفره کې دنه چې کوم شیان پر دې غیله ورکي روح چې پیغمبر مبارک بل دې ناس نو आवाज ورکول شي تقواقع صلیب لالا صلیب کې هی وجودونه پراته دي دا څنګه په دونه خبرونه کوي مخکې ده او دا مخکې دي چې عائشہ صدیقہ د يسمعوا ما فيعلمون ترتیبا د سمانه منکره ده خدای تفسیر ما سما ویلي دي ها یو يهودي داخل شفاعي صدیقه يهودي ذکر عذاب قبر عذاب خودي پوری عائشہ د نبی صلی الله عذاب قبر نو وره وقالو عقل هو اللي نشته عقل هو ده عقل هو ده فقال لها اعاذك الله وابا يهودي عائشہ صدیقه لو يبرئ عذاب قبر نو وصاتا وقالوا عائشہ د نبی عذاب قبر اذا اشتا فقال نعم عذاب القبر حق لك عذاب القبر لك عذاب البرزخ قبر ٹھیک تا مراد برزخ دی بیا معنا هو غالب قبرونه وی عارفي قبرونه قالت عائشة ما رأيتكم بعد صلى الله عليه وسلم لا تعوذ من عذاب القبر مخکې به اوه خدیت نور دی خو د دې سوچ راغلی دی ورته یا مخکې به پټ وي خو د عائشة صدیقه دا خبره ده تراله
او قوت نفس انکار څوک نه کوي عقل کې بعید دی نو ځکه جهل شروع او شابه دي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ما ذكر في السفر الذي يقتل فيها النار فلما ذكر ذلك وصد المجموع او عذاب قبر شابه دي وبه قال حدثنا يا بن وليد قال حدثنا قال حدثنا عن بما رضي الله عنه انه حدثهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان العبد يولد في قبره فقبر خپلكي وتولى عنه اصحابه انه لا يسمع قرع نعالهم انه لم يشات راجل عبدتا او عبدتا وي انت كتسبه انت سبه كاكا كتبه سبحان الذي اسرى بعبده ليلا انت قلت دلیل پدینته یا عبد مرکب د روح او د جسد درنه معراج منامی نه دي کم یو دي یصل او استاد دې زمانه کویږي په خبر انت قلت چې عبد ذکر شوی دی اسرى بعبده او اسرى بعبده کې عبد د مراد مرکب د چا روح جسد نو یوازې روح ولا نه دي دلته وجه عبد او تولى عنه اصحابه الى روحنا ندي درجانه دي اوهو چاره دي جسد نه دي انه وضع في قبره تو لقد قبر کې جسد پروت دی تولى عنه جسد نه خلق لا انه لا يسمع قرع نعالهم كم ده جسد دی او اتاه ملكان اتاه ولا شيء يبعدانه نبلاس خداله لا خديره فيقعدانه فيقول ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم تفسير مويل الشبع في قبره لفظ قبر کې فراخي راشي انا کوئی مو خواتي وسرياره کم من دي اوګل د فراخي نشته نو دا عالم الاخرت خبرې دي دا د دنیا په خبرو باندې مقیاس کاوسته ما ته وګوره د دې موبایل کې دومره پټې باندې چپ پروت دي میموري کارت څومره شاید کې پروت دی وایته اوهو په دغه پټې باندې چپ کې چې ته کله په سکرین راولې نو غونډه مخکار بیت الله ښکاري کنه ښکاري د دومره وسیع سیزونه په د پټې شي کې دنه پراته څنګه واخور خبره کې ونه کوي په دې دومره چپ کې سونه فلمونه پراته دي وایا په دې دومره پټي چپ کې د بیت الله مز پروت کنه نه پروت د مسجد نبوي چې دې کولاو کې په دې پټي شیشه کې څومره څه پراته دا چپ پرېدا دې پټي شیشه کې چې د ګورې صاحب بیت الله د تمخا مخکاري اے حرم د تخکاری امام صاحب د تخکاری او دنیا د تخکاری ایو نذیر شو کنه نه پېږي په خبر انت د دنیا سایمان د تخکاری نو الله په دې قادر نه دی چې د دنیا یو عام سړی په دې قادر دی چې پټی شي کې د دنیا سيزونه بدلول شي په یو لږ ځای کې ډېر کیله وسعت ورکول شي الله قادر نه دی چې هغه ته د نور وسعت پیدا ورپسې يفسح له في قبره لفظ قبر خبره صرف د روح وا نو يفسح له فقر في قبره ضرورت بیا ده في قبره د صرف پاره ده خبره صرف د روح نو في قبره تاسو ضرورت نو بیا ها لا تريد ولا تليت فرمانا ما تريد شابه لا تريد فارشي اقل ندیم کار نو غشته اقل خودی مانی نه دي خو سره دوه سيزونه مانی اقل کله مانی ولا تليت فارشي د چا تقلید دي نو شابه څه وبته ورپسې چا ويضرب دی به وهلی کېږي ګوره چې کم دلته پروت دی دا بلا چې دلته په قبر کې پروت دی يضرب روحه نه دی د قعبت تزمیر راځي دی بمطارق فسټکو د اوس پر ضربه فيصيح صيحه يسمعها من يليه غير الثقلين من استدلال کړو چې روح نه رجعت کوي یا دې ورپسې چا وبه قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن قال حدثني عون بن ابي جبل عن ابي هذا عن ابي عاصم عن ابي بكر قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد ولد في سنه فتنا صلى الله عليه وسلم بعض يعاتب بقبورها وقال صلى الله عليه وسلم جبل تبركوا خرج روت قد وجبت الشمس فسمع صوتا اوازي ووريد اوازي ووريد ويهود تعذب في قبورها دا څنګه چې يعود تعذب لفظ چا راغی په قبورها
ګوره معلومیږي او قبر کې خو جسد پروت دی معلومیږي دا چې د عذاب د روح او د جسد دواړو دپاره دی ها قال حدثنا عن قاسم بن ابي قال قال عن ايوب عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا قال حدثنا عن المصدق قال حدثنا ابي خالد بن سعيد بن عبد ان هذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتعوذ من عذاب القبر وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شيخ دا ټیک ده چې موږ د قبر نه برزخ اخلو خو ثانیه معنی کوو مجازي معنی کو اصل کې قبر د خبرې تویل کېږي ها فمن قال بلى أن أحدهما فكان يقتدي وأما أحدهما فكان يجتهد بقوله على أحد العلماء لم تقتلوا في اثنين ثم كل ما فيهما على هذا كذا ثاني كم يا أخي فقبر لعله أن يخفف عنهما ما لم يبصا نما جميع كده چې تخفيف ده ناراضي کړه او کتبه چې روحنا تخفيف راځي نو څنګه دلته تخفيف الكلام تجيب خبر خلق لي څنګه دلته تخفيف او تخفيف يا ناراضي روح دا خو خوري دلته ولې څنګه خو کانی شي وي خوري نه اوري نه خبرې کوي دا خو جماعت دي نو دلته څنګه ولې خاطر او تیریږي په خبر او انه ولا يعذب دلته وي روح نبی اخو مسجد نبوي کې مورید شو او معلومه کې دا چې له دغه نسبت دی دا غیر مورد کشش دی ورپسې شاه او مراد ازداد ذکر في مراد الاستيعاب شابتي صاروا ما قاموا تفيش ان كان من اهل الجنه كذا ميت اهل الجنه وان كان الميت فمن اهل الجنه فمقعده من اهل الجنه دي مقدمه مقدمه شرط وجزاء ونشي وإن كان الميت من أهل النار فمقعده من أهل النار فيقال هذا مقعد كذا مقعد حتى يبعثك الله يوم القيامة كلامي ثابت ثلاث سمايات بس تموني خبري كي هم جانا خبري روح كي كذا کټ کم بلاولې غته یا خدای نو کم دلیل ولا یو خبره داسې نشو چې سره د روح سره تعلق لري اورې دی او خبرې روح کوي ها چپی دل مو ورکوا تکلیف دی وتا نو روح چپی روغوالي روح دې تلل قدموني وان كانت غير صالحه قالت يا ويلها تذهبون بها نو له دغه بلاولې يسمع صوتها كل شيء الا الانسان ولو سمعها الانسان لسائقا ويجي بخبر ورپسې شاه روح دې روح سره ته انسان نشته الروح سره انسان نشته طبيعه الانسان د ذکر څه پیدا ده ورپسې شاه دا مولانا صاحب په دې د ټول علماء اتفاق کتابونه وګوره دا معتزله مذهب دی هغه هم د انکار نه کوي د تعذيب چې موږ معتزله انکار د عذاب قبر نه کوي هغه د عذاب قبر انکار کوي د جسد روح هغه مې چې موږ بار شرع قائد کتابونو کې وایو چې عذاب د قبر حق دی خلافا للمعتزله نو هغه دا مطلب نه چې د عذاب شته نه بالکل هغه وی جسد له عذاب نشته روح لري نو کوته اوس دا قول کې چې جسد له نشته روح لري نو تو معتزله کې څه عقیده را اعتدال څه هغه اعتدال عقیده دا ایمه اربعه مذهب نه او نه جماهیر الصحابه عمل دي هغه ټول لري خبره قائل دي روح له سلام شته پرون تیر نشو دا بدن د حضرت جابر پلار سونه مدرس راوست دا پیدا شو کړ خوري شوی نو یا د حضرت عمر قسم درته ونکړه یا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کله پیغمبر علیه السلام مبارک دا روزه مبارک یې پڑھ دی ورته کښتا سوته ویل کېږي ما په خپل باندې بلکې د مونږ باباجي دا نقطه لیکلې ده ما کتلې ده وفا به اخبار د مصطفی چې کوم وخت سلطان نور الدین زنګي خوب لیدل او بیا روزه مبارک نه کې چې په دیوال وسیکه ته توکړي وسیکا نو چې کله کنيستل کول نو قدم پکې راښکارا شو ودي ویریدل او دا د نبی رسول الله قدم نو بیا صحابه تابعین راوستل نو خلک راوستل نو بیا علما ورته وی چې نه دا د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه قدم دی
څومره بدل زه سرپسې شم. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان نقول لك من زوجين زبر یو څه څه بدا غوډه زو بدا په بل وجه ده دې کې دا آبادی رسو شوی ده دا چې موږ پکې ناشو دا ټول قدرونه هغه بدا ده دا ټول موږ حال څه درسونه کو دا مې ده نو دا دې خو آبادی نه دا کمرې چې دي دې کمرو سره دلته پلر جوړې ده دا پلر په تاسو ته پته لري لاندې او زه دلته مدرس وم نو پلر د پاره دوی په اوس په ایکسیویټر باندې کوي او په خای په زړه په جاریان باندې کوي د افغان مهاجرین نوې راغلي دلته کېم دي مهاجرینو بدل تکار په مزدوري نو دا پلر په دوی غټ محتمل سره د والد صاحب د مفتي صاحب هغه به دا پلر به غټم جوړول او دې چې دلته کې تخلحات کې نه دی باندې کې لسته فوټه تاسو فوټه ویخله بدل دلته یو سړی دی چې ګولې نوم دی اوس مشتا خادم مو دې بدلسي هغه منډه کړې ما ته وی مولوی صاحب دې تراشه پلر ویل کې قط مړې وو ما له څه بل دا څه قسم خدای چې مړې کړ الکه مشهور مکوا اګ مکوا زه ولا راځم چې راځم ته یقین وکړه چې مړې پکې پروت دی او کفن سره پروت دی دا تمام پر مشاهده محمد نذیر مولوی صاحب اوس مړ دی هم دې خبرې کوي محتمم صاحب او مزدوران د یاد نه لري کې مزدوران ټول مزدوران پر راغون شو او دا غری راځو ته ویل کېږي سید ګل جابر ته پوسټ کول شو بس بیا محتمم صاحب ماته دې سره سو کله حد پروت دی خورې ویل لري مې بس مې راکوي هغه لم کند لګه اخوا کړل او په دې دې خبره وکړه دا ما مشاهده او ګور تقریبا لس دولت کوټه لاندې خدای خبر دې کومه زمانه پروت دی بابا جی زمونږ ته خبره کوله په دوره کې الله شاهد دی وړه دوره او چې کوم تخان داغه غوو اناستو وسره یو محمد سید جی صاحب امناستو یو سیف الدین بابا امناستو د دې په مخ کې ودا غوان وېزه دلته مې درس کوم او ما په یو سړی راغی یو مقبره یاد کړ زمونږ د پورن اخوا د وډیګرام مقبره وکړه وې دې مقبره کې قبر کنيسته ده نو ما په یو سړی راغی چې مولوی ته تاسو مړی پکې راووت یو قبر کړو چې د زور مړی پکې راووت بیمانه پر طالبان بوته طالبانو کې پاتې مخاله کې راشه وو چې څنګه لاړو مړی پکې پروت په قبر لحد کې پروت او د مړی په سینه خنجر پروت خنجر په جنې په دوه مخې دي کاله دلته راځو او کفنم سالم بابا جی زمو خبره کوله وی یو سړی یاد کا حسن الدین بابا دا مونږ اورېده په جنم نه کې څوک دی وی حسن الدین بابا ورنه ټوک کړی او چاړې ته راوښته چې چاړې کړو چې وینې ته روانه شو وینې روانه شو وی خدای په دې چیرې ورکوا وینې نو درېده وی بیا ما چې لکه دا چاړه پسې واپس کړه وی چې چاړې واپس کړه خو وینې باندې او دا چاړې سره چې خپل په دې ولا بابا جی زموږ وی دا ما په خپل سترګو لیدل او دا دوه کسان ګډاګان وسره ناستو په دوره کې هغه سره وداسې بعضې کسان کې راځي نو څه دي او وی دا کاوه دا خو د مشاهداتو نه دي بعضې څیزونه نو دا ګوره قبر یوازې دا نه دا اثر د روح او د جسد د بعضې خلکو موجود وي د چا وجود نه خوري کېږي د چا ډېره موده پس خوري شي ورپسې شه مولانا وبه قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابو هريره عن ابن ابي جعفر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من الناس مسلم يموت له ثلاث نبي ومن دون ذلك اذا صلى الله عليه وسلم هذا كلام في ضرر المسلمين والكفار ویل ها دور پسې شه قال حدثنا ابو هريره قال حدثنا شعبان بن كثير عن عبد الله بن الله عنه قال لما كنت ابراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له كان في الجنه إن له مرضعا في الجنة تسوالك چې ماشومان کوم دل ترل شي د مسلمانانو نو دي خو به جنت ته ځي ور اختلاف پکې وو راجح قولاري جنت ته ځي اگر چې امام صاحب توقف پکې کوي او جنت ته ځي نو دا مرضعا سمانا دا ماشوم ول تبالغ دا قدرتي مبالغي مرضعا سمانا نو بعض علما وایي دا اصل تشبيه ورکړي سمانا لکه دلته کې سبب د تکمیل د جسد څه دی رضا دا نو الته کې سبب ذکر لیکن بعض علما وایي نه د دنیا د بعض امور تکمیل الله په جنت کې دا ارچا نه د بعض اعمال لکه دا ماشوم دی د خصوصیت ته چې تبخور ولا فی ور کوي او پاغي بدیل وي د بعض اعمال ها لکه احمد ابن حنبل په خوب کې چالي درې درس حدیث یې کاو
هغې نه علما دا معلوموي چې د بعضې اعمالو تکمیل کېږي او نبي علیه السلام مبارک پې تېرېدم نو موسی علیه السلام یې په قبر کې ولید لمونځ دی دا د نیکو اعمالو تکمیل دی نو بعض انسان چې په دنیا کې کم نیک عمل کوي نو هلته خدای پاک هغې تکمیل کوي دا اولاد المشرکین اختلاف په دې څوک یصارون ترابا څوک خادمان د اهل جنت وایي او څوک وایي چې نه دوزخ ته به ځي روایت پکې تېر دی وراجح قول په دې کې امام صاحب توقف کې راجح دا چې دا به جنت ته ځي ما من مولود لا يولد على الفطره شابه دي الله پیدا کړو الله علم بما كانوا عاملين دې بس دا محمول دی په هغه چې رسول الله مبارک تعالی علم د دې متعلقه نو ورته شوی شابه دوزخ ته بځي اکل د خوراکونو د میوو بکي او کدی به عذاب محسوسي الله تعالی معنا کړی و اسلام پیدا کیږي موتداري يهودي کیسو یا ترغیب ولوي یا د خپل عبادت ته موتدار کوبي نو التلاشي یا یوم یونس سرانی موتدار عیسائی کی یا د مور او پلار عیسایت عبادت ولې شوق پیدا شي یا یوم جسانی دا څنګه موتدار مسلمان کدی دا ځکه کې وی شي چې بالکل خالی ذهن د چا عبادت کو نه ویني چې مسلمان وي په فطرت لکه بنیمه تو دا پیدا کیږي د بنیمه الترافی حاجت چې قطع د حضور نه سلیم الخلقت پیدا کیږي رسو ولا خلق وګونو د بوتانو په نوم پاتې کی دا څنګه دې سلیم الفطرت پیدا کیږي بس په کومه راځي ها څه ده باپ اور ماں دین ابراہیمی پر دیکھیں خبر نہیں پتا بس دیکھیے وہ جیون اقتدا تو ہوئے ماں تو پیغمبر کام دمور اور اپلاد متا ہے ماں جو علماء ہوئی رب دین ابراہیمی پر خبر اللہ قسم کی عبد المطلب دے بعد دار سے بولا دیکھیے زدہ سے ہوئی ناشنا خبر حافظ ابن حجر رحمت اللہ پر دیکھیں مفصل رسالے لکھے کدا رساله امام ابو حنیفه لیکلو چې خلکو په څونه اعتراضونه حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په دې کې مستقل رساله لیکلې ده او کدا ثابت کړی ده چې د نبی رسول الله او خپل خدای پاک جمع دي کړی دی په نبی رسول الله ایمان راوړی دی بیا خپل شي حافظ ابن حجر باندې مستقل رساله لیکلې په دې دا غدارې ده بهر کې د علماء دا او حافظ غونډه طریقه ساری دی په کې کلام کوي خو خیر دې کې متوقف ذکر آثار پاکستان نبی علیہ السلام فرمائی بیمار اللہ نے اجازت اور فلم ملاقات کو مانے تسنا اجازت ارادہ بیا میں وچ دعا ولا کوم مانے باہر کې دې کې توقف مکار ادیره کې کور جوړول سره کوم دي ګناه ده ادیره لږ خپل کور کې سوداول ګناه ده وقت څه نه او بالکل چې په کومه طریقې ځان مړ کړی دی الله تعالی سزا ورکړي په خیرت